د هلک د طرف نه شادي حال وینا وه دې ټوتله دی نه پرېښو بس پلار مو تل صحیح ده بس چې نه پرېږده نو ستا خپله خوښه مونږ خو ورته وویل خپله ښځه دی ده ملزم چې کوم دی نو هغه خپله ښځه اول وویشته او د هغې نه 15-16 منټه پس بیا یې خپل سخر ګلاب شاه هم وجلی و په دې کې سیچو چې کوم دی نه پس بیا ما ته دوباره کال کړی دی چې تاسو څوک یې جي ما ته زه د هغه زوی یم دغسې بودي لګېدلی ما ترې تاڼې ته راشه خور دې م پرته ده ته به دې ځینې دا ډېډ باډي اوچتې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی ګرانو کتونکو د نن نه 3 میاشتې وړاندې د مترې تاڼې په حدود کې یو کس لګي شوی خپله ښځه او خپل سخرې وژلي و دې کې یو ملزم باندې دعوه شوې وه دا ملزم فرار و د مترې تاڼې پولیس کاروایی کړې ده دغه ملزم یې ګرفتار کړی دی دا ملزم پولیس څنګه ګرفتار کړی دی د واردات نه پس د ملزم کم ځایونو کې وخت تیر کړی دی او کله چې دی ګرفتار شو د په خپل تفتیش کې د خپلې ښځې او د خپل سخر د قتل وجه څه بیان کړې ده او دې رپورټ نه موږ او تاسو ته څه سبق ملاویږي چې موږ کله دا رپورټ وګورو په دې ټولر څه باندې به پوه شو جی بالکل په 4 دسمبر 2025 باندې دا افسوسناک واقعه د مترې شیرآباد کلي کې پیښه شوې وه په هغې کې یو ملزم چې کوم دی نو هغه خپله ښځه اول وویشته او د هغې نه 15-16 منټه پس بیا یې خپل سخر ګلاب شاه هم وجلی و په دې کې دې کې بیا ملزم په موقع باندې خو نه و تښتېدلی و اف آی آر څنګه درج شوی و هغه چې کوم مقتولینو د هغې فیملي چې کوم اف آی آر کړی و هغې وجه څه یاده کړې وه جی بالکل بیا هغې نه پس د مقتولین چې کوم ورسه و هغې موږ ته ریکارډینګ راغل اف آی آر هغې موږ ته لاچ کړلو او اف آی آر کې هم دا خبرې وې چې د دې په کور کې به اکثر جګړې کېدې ناچاګي و پکې په دې وخت باندې هم یو جګړه وشوله په دغه جګړې په تیش کې راغلو دا ملزم اول یې خپله ښځه ووژله او د هغې نه پس بیا یې خپل سخر وجلی و بیا ملزم فرار و دا دونه موده ولګېده د ملزم په ګرفتارۍ کې څه وشو بیا ملزم تاسو ته کلو څنګه میلاو شوه چرته ملزم تللی و تاسو ورپسې چرته کوشش کړی جی بالکل ملزم ډېر هوښیار و ټول نه غټ کلو خو د اکثر موږ ټیکنیکل سایډ باندې کار کوو ته په هغې باندې هېڅ قسمه کلو نه وه پرېښې دی بغیر موبایله ګرځېدو بغیر د استعمال موبایل به د سره و نه نو موږ ته ډېر مشکلات د په ټریس کېدو باندې ځکه په دې باندې 3 میاشتې زموږ ولګېدې راونډ اباوټ کې د ګرفتارۍ کې د په چاپو دوران کې موږ په ډبې ریډه کې هم د پسې چاپې وهلې وې موږ د سوړیزو کلي ته هم تللي موږ اورمړو ته هم تللي مختلف ځایونو کې موږ د ګرفتارۍ دپاره چاپې وهلې وې اخر کې الله کامیابي راکړه دې موږ ګرفتار کړو علی قتل هم د موږ برآمد کړي دي دی چې کله تاسو ګرفتار کو دی ما اورېدلي چې دی افغانستان ته هم تښتېدلی و داسې خبره وه دی نه چې افغانستان ته نه و تښتېدلی دی د سوړیزو میرې بټو ته تللی و هغه ځای کې مختلف بټو کې به د اړیکو له او هغې کې ګمنام ژوند تېرولو اچھا دی چې کله تاسو ګرفتار کو د علی قتل دنه ریکور دی سر جی بالکل دی مونږ ګرفتار هم کړلو ډېر په انفارمیشن او ټیکنیکل طریقه باندې مونږ ګرفتار کړی دی او چې کوم علی قتل پستول دی نه هغه هم برآمد دی د څه ووې په خپل تفتیش کې چې یاره په دغه ورځ باندې یا دې نه مخکې د ښځې سره څه تنازع داسې را روانه وه چې د پکې دونه زیاتې و جی بالکل ملزم چې کله ګرفتار شو نو تفتیش دوران کې د مختلف انکشافات موږ ته وکړل په هغې کې یو مین وجه دا وه چې د ښځه د ویل زما مطابق ژوند به یې نه تېرولو زما رشتهدارو سره به د مړو ژوندی نه کولو چې کوم ځای کې به ورته ما ویل دلته کې لاړ شه هلته به نه تله چې کوم ځای کې به ما نه لېږل هغه ځای کې به دا تلله او د دې مور او پلار چې کوم وو نو د ملزم خواښې سخر هغې به د دې ښځې سپورټ ډېر زیات کولو هر خبره کې به د هغې سایډ اخیستو او د خپل زوم سره به هم جګړې کولې نو په دغه مطابق په دغه ورځ باندې هم چې کوم زموږ ورځې وکړو دی د دې چې ته رشتهدارو کې واده و ملزم مطابق چې رشتهدارو کې زموږ واده زموږ ټول رشتهداران لاړل خو زما د ښځې راته وویل چې یاره زه نه ځم په دې مې زموږ کور کې جګړه وشوله چې جګړه کله وشوله خبره زه غوسه شوم ورته تماچه مې راواخیسته په خپل کور کې مې دا ووژله بیا چې کوم چونکې د دې سپورټ به د دې مور او پلار به کولو چې وړو وړو خبرو باندې به جګړه راغله نو دا به هغې کو بوتلله خپل کور کې به کېنوله په میاشتو به کور کې ناسته په هغې باندې هم د ملزم ډېر سخت د خپل خواښې سر نه خپه و چې دوی به د ښځې سایډ د خپل ښځې سایډ به اخیستلو د ملزم سایډ به یې نه اخیستلو نو په دې باندې هم دې غوسه و په دغه ورځ باندې چې کله د خپله ښځه وویشته نو بیا د هغې نه پس یې پلانینګ جوړ کړلو او د سخر ته یې کال وکړو چې راځه دغسې چې کوم رشتهدارو واده د هغې کره دواړه یو ځای ځو هغه واده په بهانه باندې راکال کړلو چې کله راتلون لاره کې ورته ناست و هغې بیا وویشتلو دې څه وایي چې د کله وقوعه وکړه دې ډایرکټ په هغه ورځ باندې چېرته وتښتېد چې کوم ورځ باندې وقوعه وشوله نو په هغه ورځ باندې دی سیده تللی دی او دغه میرې ته ځان رسولی و د بډبېرې میرې ته هغه میرې کې چېرته کېده ملګري به و نو هغې سره رابطه کړې و هغه ځای کې په ډومه کې پناه اخیستې وه
کله چې دا وقوع شوې وه د چې کله خپله ښځه م وژلې وه پلار یې م وژلی و بیا دغه متاثره فیملي چې کوم د دې باندې ما یو رپورټ هم جوړ کړی و نو وی چېرې د خپلې خواښې د قتلولو کوشش هم کړی و بالکل دغه ورځ باندې د ټول نړۍ کوشش کړو چې د خپل خواخه وجمه خواخه وجلو لپاره د کوشش هم کړو دغه نه پس پیله غي معلوماتو کول غي ته کال کړو چې دا چرته کې د جوخت رشدار یو کور نه غي وته ویلو چې راستا خواخه غي کړه د غي کړه هم تل دی وجلو د لپاره خدای خوش قسمتي و هغه په ورځ باندې دغه کور نه د راتلو 15 منټه مخې وته هغه په دی وجه بچ شو اسې زمونږ د پښتنو په معاشره کې په دې وجه باندې ډېر زیات قتلونه کیږي کنه تاسو به حیثیت پولیس افسر خلکو ته څه ویل غواړئ که فرض کو د ښځې خاوند په کور کې څه تنازع راځي څه کول پکاري برداشت نشته د مونږ یو بل سپیس نه ورکو برداشت بالکل نشته او د خزي د خوان معاملې همیشه کدي جنگ جګړه راشي نو کور کې بخپل حل کول شي چې کوم د الک مور پلار دیرونه خويندې دي یا د جنې مور پلارونه خويندې دي نو هغه کې د سولې کوشش پکې کې خو ولن ګډ دا بهتره خبره ده دی له پکې انټرفیرنس نه پکا چې انټرفیرنس کله وشي نو بیا اکثر معاملات ډېر لري پوریزي د دې معاملات خوششلوبه سره حل کول پکار دي نه چې پدې کې یو سیټ سپورټ یا بل سیټ سپورټ وکړي اسې دې کې که تاسو خلکو له دا مشوره ورکوي که فرض کو په خپل فیملی کې څوک دا مسلې نشي حل کولی نو پولیس لره دی راځي ځکه چې قتل خو دغه نه دی کنه ضرورت بالکل زمونږ پېښور پولیس همیشه د پاره د زمونږ د دروازې 24 غنټې د خلکو د پاره کولو دي څومره سایلین چې دي کدا هغه غریلو تنازعاتي کدا هغه ډومېسټک کدا هغه اکونومیکلی هر یو قسم مسلې دی وی ناغه د پاره زمونږ د پولیس دروازې 24 غنټې د پاره کولې دي موږ ته اپروچ کولیش ګرانو کتونکو ډیره زیاته دردناکه پیښه وه ځکه چې پلار او لور پکې وجلې شوي وو پولیس دغه درې نیمې میاشتې کوشش کړی دی د هغې نه پس ملزم هم گرفتار دی الی قتل هم برآمد دی کیس بوس په عدالت کې چلی چې مخکې څه کېږي د پولیس یو امتحان دا هم پاتې دی چې هغې په عدالت کې داسې چالان جمع کړي چې ملزم ته سزا وشي خو که مونږ وګورو نو په دې لږ وخت کې ما تاسو ته بلا شی داسې رپورټس شیر کړل تاسو سره چې ښځې خاوند جګړه وشي او خبره تر مرګونو پورې ورسي نو زمونږ د پښتنو د هر چا په کور کې جنګ جګړې کېږي خو زمونږ د پښتنو په کورونو کې د ښځې خاوند جګړه چې کوم ده نو دا ډېره عام خبره ده دې دپاره کوشش کول پکاري چې کوم خپل فیملی ممبرز وي هغې پکې انوالو کول پکاري فیملی ممبرز له هم پکاري که هغې د چا کورنۍ جنګ جګړې نه خبر شي نو هغې له پکار دي چې هغې پکې انټرفیرنس کوي او کوشش کوي چې د هغې مسله حل کړي که دغه ځای کې نه حل کېږي نو پولیس چې څنګه تاسو د ډي اس پي صاحب خبرې واورېدې پولیس هم دې مسلو ته ناست دي چې د خلکو دا مسلې حل کړي کله هم دا قدم نه اوچتول پکار دې سړي خپله ښځه مړه کړه خپل سخرې مړ کو خپله دې جیل ته لاړه د بچي چې کم دی هغه دغسې بې اثرې پاتې شو نو کم خلکه چې دا رپورټس ګوري هغه دې رزلټ ته قتل پکار دی او احتیاط کول پکار دی ډېر د صبر نه کار اخیستل پکار دی